د یوې اندازې مطابق په دنیا کې 87 لاک مخلوق اوسېږي، یعنی 8.7 ملین. د ټول په دنیا کې خپل ژوند د رزق دپاره تیروي. خو دا یوه خبره یاد ساتئ چې څنګه دا مخلوق پیدا شوی دی، اقرنګې د دې ژوند هم را روان دی. د دې په ژوند کې څو ارتقایي عمل نه راځي، څو ترقي پکې نه راځي. د خر همیشه خر اوسېږي، دغه ته کم کاري همیشه به اقه کار کوي، په هغه کې به بدلون او تبدیلي نه راځي. یو وړوکی شیز ته کم ته موږ بټن وایو چې دا هم په دې کپړو کې پکې ده، دا 87 لاک مخلوق دا یوه بټن نشي جوړولی. ځکه خو ویلی کېږي چې انسان اشرف المخلوقات دی، په دې ټولو مخلوق باندې دا د بره دی. ځکه چې دې انسان له الله تعالی شعور ورکلی دی، د انسان له الله تعالی اګاهي ورکلی ده، سوچ یې وله ورکلی دی، فکر یې وله ورکلی دی، او دا یې ورته هدایات ورکلی دي چې ته به په دې کائناتو کې سوچ کې او په دې کائناتو کې به ژوند تیروي. دا ژوند دا وخت تیرول دا زما او ستا په لاس کې دي. کو منګې د خرو په رنګ تیرو یا د ځناورو په رنګ تیرو چې کم دا 87 لاک په دنیا کې موجود دی، او کنه په خپل ځان کې ارتقایي عمل راولو، خپل ځان د ماحول سره ایڈجسټ کو، خپل ځان د ماحول سره چینج کو، او دنیا لم ترقی ورکو، ملک لم ترقی ورکو، او نوی نوی ایجادات کو. کو خبره د رزق شي نو الله تعالی د 87 لاک مخلوق بیا په دې کې تاسو سوچ وکړئ چې دا 87 لاک کې صرف قسمونه دي. اوس انسان هم یو قسم دی، خو بیا 8 بلین انسانان په دنیا کې اوسېږي. د قرنګي کو موږ به میانو ته وګورو، بزو غواګانو ته وګورو، خرو اسونو ته وګورو، نو په زراو اربونو مخلوق په دې دنیا کې اوسېږي. دې ټولو له الله تعالی رزق ورکوي. خو انسان ته محنت ویلی دی چې دا به محنت کوي، خپل ځان کې به بدلون راولي، خپل ځان به په ماحول کې ایڈجسټ کوي، خپل ځان له به نفع او نقصان ورکوي. ځکه خو ته د ټولو نه غټ او غوره مخلوق ویلی دی. دا 87 لاک مخلوق دا د انسان د پیدې لپاره پیدا شوي دي، دا د انسان د یو مقصد لپاره پیدا شوي دي. د دې نه به انسان یو مقصد اخلي د 87 لاک مخلوق نه. خو دا واک اختیار دا هر څه ستا سره دي. اوس ګوره دا انور د خره دپاره هم دی، ستا دپاره هم دی، دا اوبو د خره دپاره هم دي، د انسان دپاره هم دي، دا هر څه په دنیا کې د ځناورو دپاره هم دي او د انسانانو دپاره هم دي. خو آیا اوس تاسو دی چې ته خپل ځان په کم مخلوق کې حسابې؟ ته په انسانانو کې حسابې چې د هر څه نه پیدا اخلي، په دې هر څه کې سوچ کې، په دې کې نوي نوي ایجادات راولي، او کنه د دغه 87 لاک د کم ځناور دي، کم مخلوق دی، د دقه پرنګ پیدا کېدل، ډوډۍ خوړل، رزق خوړل، او بیا وده کېدل او بیا مړه کېدل، دا واک اختیار الله رب العزت تعالی درکلی دی. تعالی شعور درکلی، تعالی قوم درکلی، تعالی ملک درکلی، تعالی اولس درکلی، تعالی قانون درکلی، تعالی دستور درکلی، تعالی اسلام درکلی، تعالی امن درکلی. دا ټول لارې الله رب العزت تا ته درخوستلی دي. اوس ستا خوښه ده چې کومه لار ته اپناوې او په کومه لار باندې ته زندگی خپله تیرې. د دې واک اختیار